په خندا خندا د دې دنیا نه رواني. بهرحال همدغه بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ دی چې د کله مسلمان شو، ایمان یې راوړو، پټ مسلمان شو. د یو زنانه وه، کافره وه، هغه سره چې کوم دی غلام و، هغه ته پته ولګېده چې زما غلام خو مسلمان شوی دی، ایمان یې راوړی دی. نو تکلیفونه یې ورته ورکول شروع کړه، شګې به یې ګرمې کړې، ګټې به یې پرې کېښودې او په هغه ګرمو شګو باندې به حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ دا به سملو. نو بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ د املا به داسې پولۍ شوه، سوځېدو د لاسه، اوس سخته ده، تکلیف دی، هغه یې برداشت کوي. دنیا ته سوچ نشته، سوچ یې چېرته دی؟ آخرت ته دی. هغه ورته وایي په دغه وخت کې دا ښځه چې ته د خپل ایمان نه ووړه، هغه ورته احد احد نارې وایي چې الله یو دی، الله یو دی. تکلیفونه برداشت کوي، خو سوچ یې چېرته دی؟ آخرت ته دی. همدغه شانتې ډېر واقعات دي. د حضرت امام احمد بن حنبل رضی الله تعالی عنہ هغه باره کې راځي، هغه به د دین خدمت کو خو خلکو به نه پرېښودو. بهرحال یو ورځ چې کوم دی بادشاه هغه یو میدان ته راوستو، خلک یې تګیر چاپېره کړه او دغه ګناه سوه، د دین خدمت یې کو، نور هېڅ ګناه نه وه. بهرحال په کوړو باندې چې کوم دی راګیر کو. په دې کې واقع داسې راځي چې د پرتوګ پرتوغاښې وشلېدو، ډېر زیات یې ووالو. په دې کې الله تعالی ته لاس اوچت کړه چې یا الله زما مدد وکړي، زما د عزت حفاظت وکړي. بهرحال پرتوګ چې کوم دی ښکته نه شو، په هغه ځای چې کوم دی واپس په خپله وګنډلی شو. بهرحال بس ما مخکې ویلي دي چې د ظلم چې کله انسان باندې ظلم کېږي، دغه وخت چې لاس اوچت شي دا ډایرکټ قبلېږي او دغه ګناه هېڅ نه وه. اوس په دغه ټایم کې تکلیف دی، مصیبت دی، خو برداشت کېږي. سوچ دنیا ته نشته، سوچ کوم ځای ته دی؟ آخرت ته دی. همدغه شان دی نن سبا هم څوک د دین خدمت کې څوک یې نه پرېږدي، څوک ورپسې خبرې کوي، کنځل ورپسې کوي. حالانکې نور چې کوم دی ګوره هېڅ څه دښمني نه وي، پوله پټۍ شریک نه وي، خو خبرې ورپسې ولې کوي چې د دین خدمت کوي، کنځل ورپسې ولې کوي چې د دین خدمت کوي. بهرحال چې کوم یو دین خدمت کوي دا قدر پکار دی. دغه څه پکار دی؟ قدر پکار دی. همدغه بادشاه ظالم و، په حضرت امام احمد بن حنبل هغه باندې ظلم وکړو. هغه ته په دغه ټایم کې څه میلاو شوي، خو لږ شان د خوشحالي به ورته میلاو شوې وه. نو دغه سوچ هغه دنیا طرف ته و، آخرت طرف ته سوچ نه و. آخرت کې هغه دپاره هېڅ نشته. همدغه شانتې دویم مثال د دې حدیث دا دی چې مؤمن دپاره د دنیا قیدخانه دا څنګه ده، دا یو جیل په شان دي. د مؤمن دپاره دنیا دا جیل وي. که خیال مو کړی یو کس جیل ته لاړ شي، نو دی کوشش دا کوي چې زه د دې جیل نه چې کوم دی وځم، او دی په دغه جیل کې د خپل مالک تابع وي. چې مالک ورته څه وایي نو دی چې کوم دی هغه شانتې کار کوي، د خپل مالک نه بغیر، یعنی مالک تاڼهدار شو، اسچو شو، دغه د حکم نه بغیر هغه کار نشي کولی. دغه شان مؤمن دپاره دا سبق دی. زمونږ او ستاسو مالک څوک دی؟ الله دی. چې موږ او تاسو به د الله تعالی د احکاماتو مطابق ژوند تېرو، چې الله موږ دا کومې خبرې کړي زموږ د فایدې لپاره دي، هغه به موږ کوو، او چې کوم نه موږ منع کړي یو هغې نه به منع کېږو. واورېده؟ همدغه شانتې نو چې کوم یو انسان په دنیا کې د الله تعالی د احکاماتو مطابق ژوند تېر کو او الله تعالی یې رضا کو، دغه انسان به چې کوم دی په آخرت کې کامیاب وي. دغه انسان به په آخرت کې کامیاب وي. بل دا حدیث چې کوم دی دا موږ ته یو پیغام راکوي، پیغام د صبر راکوي چې ای مؤمنه په دنیا کې به په تا باندې تکلیفونه راځي، ازمایښونه به راځي، امتحانات به راځي. کله به الله تعالی مال درکوي، کله به درنه اخلي، کله به بچي درکوي، کله به درنه وفات کوي، اخلي به درنه. همدغه شانتې ډېر خبرې وي،
په دې باندې به صبر کې کله چې کوم دی د خلکو طرف نه تکلیفونه وي څوک به درپسې خبرې کوي کنځل به کوي صبر به کې صبر بهرحال چې کوم یو انسان صبر وکړي نو الله تعالی د صبر کوونکي سره دی ها چا سره دی والله مع الصابرین او بل ځای کې راځي یا